هغه اسلام چې د هغې باره کې الله قرآن کې دا فرمایلي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے ایمان والو ټول په ټول اسلام کې داخل شئ. یعنې داسې مه جوړېږئ چې د اسلام یو حکم هغه خو ادا کې، بل طرف ته نور حکمونه هغه دي فریخي دي. د الله حقوق هغه خو ادا کې، خو د الله د مخلوق چې کوم حقوق دي نو هغې کې تا نه نقصان دی، تا نه کوتاهي ده، هغه نه ادا کې. لکه اخلاقو کې د ټولو نه یو لوی خوی، لوی اخلاق هغه دی عدل او انصاف. عدل برابری ته وایي، برابرې. او دویم څیز چې الله پاک قرآن کې بیان کړی هغه احسان دی. احسان دې ته وایي چې یو سړي له د هغه د حق نه زیات ورکړي، دې ته احسان وایي. او دا عدل چې دی، دا انصاف چې دی، د دې شروع به دا انسان، دا مسلمان، دا به د خپل ځان نه کوي. کله ده کې عدل او انصاف راغی، د ځان د ظلم نه وساته، نو دی بیا نوره معاشره دا د انصاف والا جوړولی شي. خو چې کله یو سړی په خپله ظالم دی، په خپله دی ظلم کوي او دی نور خلک هغه د ظلم نه بچ کوي او نورو خلکو ته د عدل او د انصاف خبرې کوي، نو بیا دا دی چې د ده دې خبره کې به اثر نی. ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې موږ او تاسو د ټولو نه ړومبې د خپل ځان د عدل طرف ته متوجه کړو چې په خپل ځان باندې انصاف شروع کړي. الله سوره نساء کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. الله فرمائی اے ایمان والو، اے هغه خلکو چې تاسو د ایمان دعوه کوئ، تاسو جوړ شئ مضبوط ولاړ په انصاف باندې او خالص د الله دپاره ګواهي کوونکي جوړ شئ. اگر چې دغه عدل او دا انصاف او ستا دا ګواهي الله فرمایي ستا د نفس خلاف ولې نه، ستا د خپل ځان خلاف ولې نه ده، ستا د ځان ورپکې تاوان ولې نه دی، خو دې تاوان ته به نه ګورې، بلکې د هغه بل حق چې دی، د هغه بل حق هغه ته حواله کړه. اگر چې ته پکې تاواني شي، خو د دنیا دا تاوان دا ډېر کم تاوان دی. اصل او بنیادي تاوان هغه د آخرت تاوان. الله رب العالمین قرآن مجید کې آیت خسران مبین ویل، ښکاره تاوان دی، لوی تاوان دی د آخرت. الله فرمایي که د دغې ګواهۍ او د دغه عدل او د انصاف د خبرې په مقابله کې ستا خپل ځان هم راځي، او خپل ځان ته مه ګوره چې د چا حق دی هغه ته او الوالدینې، یا د دغه ستا د انصاف او د عدل او ستا د دې ګواهۍ په ضد کې او د هغې په مقابله کې ستا مور او پلار راځي. یعنې یو طرف ته یو پردی کس دی، ستا پیژنګلو هم نه دی، ستا خپل هم نه دی، او بل طرف ته ستا پلار دی. الله فرمایي حق چې دا پردي کس دی دې ته مه ګوره چې دا مې پلار دی، ځکه د قیامت په ورځ باندې تا خپل پلار د الله نه بچ کولی نه شي، او نه ته خپل پلار د الله نه بچ کولی شي. دغه بچي چې دا په دنیا کې تور له هر څه کوي، دا بچي به د قیامت په ورځ باندې تا نه تښتي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. دغه ښځه ستا او دغه بیبي ستا دا د قیامت په ورځ باندې ستا په کار نه راځي، ځکه د خپل ځان سوچ په کار دی چې د قیامت په ورځ باندې به حساب ما سره کېږي. زما حساب دا به زما د بچي سره نه کېږي،
زما حساب دا به زما د مور او پلار سره نه کېږي، زما حساب دا به زما د بیبي سره نه کېږي، بلکې زما حساب به ما سره کېږي. دا سوچ پکار دی. الله فرمایي او الوالدین، که د مور او پلار خلاف نو هم تاسو د عدل او د انصاف لمن مه پرېږدئ. والله فرمایلي والاقربین، رشتہ دار خپل خپلوان هغه دي نو هغې ته مه ګوره، عدل او انصاف ته وګوره، حق ته وګوره. والله فرمایي ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولی به. د دې جملې مطلب دا دی چې د چا فقیرۍ او د چا مالدارۍ ته مه ګوره. که یو سړی ډېر هم غریب دی دې ته مه ګوره چې دا غریب دی او دا بل مالدار دی، د هغه وس کېږي خیر دی، او د غریب له به دا غریب دی دله به تېنه سوال او حق یې نه دی، دا دې ظلم وکړه، دا دې ظلم وکړه د دې مالدار سره. یا دې خبرې ته ګوري چې دا یو خو غریب دی، دی به ماله سبا له څه منډه ترړه ووایي، دا بل خو مالدار دی، عهدهدار دی، سیب دی، افسر دی، سبا له به مې په کار راشه دا د ده حق دله تېنه حاصل کړه، د مالدار سیب له یې حاصل. الله فرمایي دې خبرې ته وګوره، په حق کې او په انصاف کې د غریب غریبۍ ته کتل نه دي پکار، او د مالدار مالدارۍ ته کتل نه دي پکار. الله فرمایي فالله اولی بهم، الله د دې دواړو نه تا ته ډېر نږدې دی، هغه ډېر لایق دی چې دا خاطر وکړي. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، الله فرمایي د خپل خواهش په تابعدارۍ پسې مه ځئ، چې هغه خواهش تا په دې مجبوره کړي چې ته عدل پرېږدې، ته انصاف پرېږدې، او دغه نفس تا په ظلم باندې مجبور کړي، دغه نفس تا په ظلم باندې ور واچوي. الله فرمایي داسې وکړه. والله فرمایي وان تلووا او تعرضوا، که تاسو مخ واړو اعراض هم وکړو، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، بس بېشکه الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. مطلب دا دی چې یو فیصله یو خبره هغه تا ځان له په ځان له باندې ولیکله، هېڅوک هم تېنه نه دی خبر، یا جج صاحب او وکیل صاحب او مفتی صاحب او قاضي صاحب هغه یو فیصله ځان له په ځان له باندې ولیکله او په هغې کې ظلم وکړه، زیاتی یې وکړه. الله فرمایي زه ستاسو د دغه کار نه خبر یم. الله خبردار ذات دی، خبیر ذات دی، الله علیم ذات دی. سوره مائده کې الله رب العالمین داسې فرمایلی یا ایها الذین آمنوا كونوا بالقسط قوامین شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله فرمایي اے ایمان والو مضبوط او کلک ادرېږئ، د الله دپاره ګواهي کوونکي جوړ شئ. او الله فرمایي په بې انصافۍ باندې دي تا د چا دشمني مجبور نه کړي، یعنې یو سړی دې ناخوښه دی، یو کس دې دشمن دی، یو کس تا سره ظلم کړی، الله فرمایي دې ته مه ګوره، دا مه وایه چې اوس ما ته ګیر دی خیر، اوس به ورسره زه ګورم، اوس به زما او د پته لګي. الله فرمایي د چا سره دشمني هغه د تا په ظلم باندې مجبور نه کړي. الا الله تعدل، ځکه الله فرمایي اعدلوا هو اقرب للتقوى، د انصاف خبره کوئ، انصاف کوئ، دا فریضګارۍ او تقوا ته ډېر نږدې عمل دی. دې جملې نه دا معلومیږي چې تقوا دا په عدل او په انصاف باندې حاصلېږي، دا په ظلم نه حاصلېږي. تقوا